وکړي چې الله پاک ما ته توفیق راکړي د صحیح وینو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک نه مخکې د هغې والد صاحب وفات شوی او مختلف ارهاصات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت نه مخکې نښې نښانې دا څرګندېدې چې په هغې کې یو واقعه د اصحاب الفیل د ابرهه او د هغې تذکره په تېره جمعه باندې شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت ته خبر را رسېدلی وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دنیا ته راتلو نو دغه وخت کې جغرافیایي حالات د دنیا سو مختصر یو دوه الفاظو کې بیانوم. د مکې مکرمې خپل ماحول غیر چاپیر چې څومره قبایلو د خانه کعبې تولی او د هغې مشري خو د قریش سره وه او د هغې خواوشا چې څومره قبایلو دا ټول په بت پرستۍ کې مبتلا و. شرک، د بوتانو سجدې او د دې خلکو د بوتانو تعداد او شمیر نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت په داسې ماحول کې کیږي چې کفر او شرک ته بت پرستی ده. په طرف د یمن باندې چې کوم حکومتونو په یمن کې د ابرهه حکومت و دا وړوکی ریاست و د حبشې د لاندې او حبشه د رومیانو په تسلط کې وه. نو دلته مذهب عیسائی و. د مکې مکرمې نه په شمال کې د شام علاقه، ترکی او داسې ځا دا ټول د رومیانو په تسلط کې وه. حکومت د هغوی و، مذهب دی د عیسایانو. د مکې مکرمې سره په طرف د شمال کې چې مهاجر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت ځای د مدینه منوره، دغه ځای کې مذهبي حالت دو مذهبونه غټ غټ، یو شرک او بت پرستی و باطل مذهب دی او یو یهودیت، دلته یهودیان او دا یهودیان دی په دې نیت دلته پاتې شوي وو، دا د بل ځای نه راغلي وو. دی په دې اراده پاتې شوي وو چې موږ چې په خپلو کتابونو کې کومې نښې نښانې د نبي آخر الزمان لوستي دي نو هغه نښې نښانې چې هغه به کوم ځای ته هجرت کوي هغه په دې ځای کې دي، په مدینه کې. ځکه چې د دوی په کتابونو کې دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول پیغمبر چې راځي د هغه نوم به محمد وي او د هغه امتیان به حمادون وي او د هغه مولد به مکه وي او د مهاجر به یثرب وي، هجرت به یثرب ته کوي. نو دې ځای کې یهود پاتې شوي. د تاریخ او د سیرت یو کتاب دی قدیم زوړ جامع اللطیف په نوم باندې، په هغې کې یو واقعه لیکلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې
د یمن یو بادشاه دی طبیع حمیری په نوم باندې او داغه حکومت تقریبا په ټوله آباده دنیا یو څو کسان داسې تیر شوي دي چې هغه حکومتونه په آباده دنیا ټوله باندې کړي دي په هغې کې یو سکندر اعظم یو طبیع حمیری او یو پیغمبر د الله نبی سلیمان علیه السلام چې هغه ته الله جل جلاله نبوت هم ورکړی او حکومت یې مو په آباده دنیا دا طبیع حمیری دی د یمن نه روان شو وی زه خپل حکومت ګورم نو کله به یو ملک ته تلو کله بل ته نو دی په سفر د سره لوی لښکر و فوج هم ورسره د هغه زمانې اهل علم چې د تورات عالمانو هغوی هم ورسره او په دې لښکر کې ورسره طبیبان او حکیمان یعنې ډاکټرانو مختلف قسم د مختلف کسبونو ماهر خلق ورسره دی چې کله مکې مکرمې ته رالو نو چې کومې علاقې ته به دی راتلو نو ده ته به خلک ټیټېدل د رکوع په حالت کې او د سجدې په حالت کې او د مکې خلک ده ته ټیټ نه شو د مکې خلک مسلمانان نو کاڼو ته به ټیټېدل هغوی خو ده ته ټیټ نه شو هغوی کې یو خودي وه د هغې په بنیاد باندې ټیټ نه شو او زما عزتمندو ټیټېدل یو الله جل جلاله ته دی انسان چې په قیام باندې ولاړ نو الله ته ولاړ وي چې په رکوع کې ټیټېږي نو الله ته ټیټېږي چې په سجده کې سر لګوي په ځمکه نو الله ته د الله نه ما سوا د عبادت په توګه د عبادت په توګه چاته ټیټېدل یا لاس په نامه ودرېدل د عبادت په توګه یا سجده باندې پرېوتل کفر او شرک دی او د تعظیم په خیال باندې چې زه احترام کوم او عزت کوم ځکه ورته ټیټېږم لکه زمونږ په دې علاقو کې چې جنۍ واده شي نو بیا سهار په دغه کور کې خواښي ته او مشرانو ته ټیټېږي او سر ورته ټیټوي یا چې په ودونو خدایو کې دا ښځې یو بل سره ملاویږي نو کشره د مشرې ته سر ټیټوي نو د تعظیم د سر ټیټول کفر او شرک خو نه دی خو حرام دام دی دا حرام دی ناجایز دی زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ملاقات طریقه ښوولې ده چې کشر به سلام واچوي او مشر به د سلام جواب ورکړي دا طریقه د نارینو دپاره هم ده او د زنانو دپاره هم ده السلام علیکم او جواب کې به مجیب وي وعلیکم السلام او چې زیات کلمات پې وي نو افضل ده وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د زنانو ټیټېدل مشرې زنانه ته یا د چا نارینه ټیټېدل د احترام او د تعظیم د وجې نه سر ټیټول دا حرام دي او چا اجنبي د لاس کې لاس ورکول د زنانو دا حرام دي د تره زوی د ماما زوی دته په لاس کې خول نه دي پکار د زنانو دا چې په کومو کورونو کې دا رواج وي نو دا ختمول پکار دي او دغه خلق نارینه او زنایان پویول پکار دي دا ناپوهي د دین نه لرېوالی دی ګنې زمونږ خلکو کې غیرت شته خو دې ټایم کې بیا غار څه به دا ولګوي نو عرض مې دا کولو چې دا طبیع حمیري چې به چېرته راتلو نو دته به خلک ټیټېدو نو دې مکې سره چې نږدې شو دا کوم ځای چې تاسو حاجیان صاحبان په دې پینډه کې حج ته تللی یا معتمرین زائرین عمرې ته تللی او کومې علاقې ته اجیاد وی اجیاد دغه علاقه کې د دې طبیع حمیري لښکر او اسونه ولاړو او دا د خانه کعبې سره نږدې دی متصل د غاړه
دته د خلک رانلل نو دی تپوس کوي د خپل علماو نه چې زه خو چې چېرته ځم ما ته خلک ټیټ ټیټ راځي او دا خلک ما ته رانلل دا ولې نو هغه چې کوم اهل علم و د سره هغوی ورته ووایي چې صاحب دلته کې یو کوټه ده چې هغې ته بیت الله وایي او دغه کور د وجې نه دا خلک د هغې کور د وجې نه دومره په خدای کې مبتلا دي چې دوی د چا پروا نه ساتي هغه کور ډېر عظیم الشان کور دی بیت الله یادول ورته هغه ډېر عظیم الشان کور دی د هغې کور د وجې نه دا خلک د بل هېڅ چا پروا نه ساتي او دا د الله کور دی بیت الله ده ته یې دومره ووی د وی چې ښه نو د ځان سره ووی چې زه به ورته دا کور لوټي لوټي کړم دا به ورته وران کړم ځکه چې دی پخپله مشرک و کافر و بت پرست ده چې څنګه دا اراده وکړه نو په ده باندې یو بیماري ولګېده او بیماري پې داسې ولګېده چې د پوزې نه د خولې نه اوبه را روانې شوې او هغه اوبه دومره بدبودارې وې چې ده سره به په څو ګزه کې سړی نه شو ټینګېدی کرکه به ترې ورتله او بادشاه توبه حمیري په دنیای حکومت دی نو ده نه خوا و شا کې وزیران او امیران به داسې لرې کېناستل او چې چا به ورسره ضروري خبره کوله نو په پوزه او په خوله باندې به لا څادر کېښو خبرې نه شوې کولی ده ته پته ولګېده چې زما حالت داسې شو دا صرف د پوزې او د خولې نه په بدن کې چې د انسان څومره منافذ وي او سوري وي د هغې ټول دغه کیفیت و د ډېر سخت پریشانه شو د سره په لښکر کې ډاکټران طبیبان هغه به ځان سره ګرځول هغه یې راوغوستل چې ما سره خو داسې ټوکه وشوه هغه یې علاج کولو خو په بند یې نه پوهېدل دی ښه نه شو هغوی ورته وایي چې صاحب دا بیماري خو تر اوسه پورې مونږ نه لیدلې ده نه د دې په حقیقت پوهېږو چې داسې شی دی نه یې مونږ سره علاج ته باقي چې څنګه ستا حکم دی ډېر سخت پریشان و هغوی ته به قهر په دې کې د تورات یو عالم هغه مخې ته راغله هغه ورته وایي صاحب که زما د سر پکې خیر وي نو یوه خبره عرض کړم وایي چې او عرض مې دا دی چې ته دلته کې راغلې نو د کور په باره کې او د دې کوټې په باره کې خو ستا په زړه کې څه غلط خیال او اراده نه راوچته شي دی ورته وایي چې ولې نه دا خلک چې کله رانلو ما ته نو ما ووایي چې زه به ته دا کور رانوم نو هغه ورته وایي چې صاحب دغه اراده د دې زړه نه وباسه فوراً زما خیال دا دی چې دا علاج دی ستا دا اراده د زړه نه وباسه ده ورته وایي ټیک ته ځکه چې هغه خو ځان په کار وی هغه اراده ما د زړه نه وویسته بس چې دغه اراده یې وویسته نو هغه بیماري په ښه کېدو شروع شو هغه اوبه یې ورو ورو وچې شوې هغه بدبویي ترې لاړه سړی سم دم شو د خانه کعبې سره احترام او عظمت پیدا شو زما عزتمندو خانه کعبه دا د کاڼو لوټو کور دی خو دا چې کوم ذات ته منسوب دی هغه الله دی هغه رب العالمین دی هغه قیام او قیوم السماوات والارض دی هغه خالق او مالک د ټولو کائناتو دی هغه صرف ځان ته نسبت کړی چې دا کور زما دی بس نه په خپلو لاسو جوړ کړی دی او د دې کور احترام او عظمت هغه دومره دی چې په څلور کنج دنیا کې مسلمانان چې مونځ کوي نو ټول دې کوټې ته مخ کوي مونږ د خانه کعبې نه څومره میله لري د زرګونو میله او مونږ مخ کوو خانه کعبې ته او زمونږ نه خانه کعبه په نور پرېوته ده نو زمونږ قبله دا ده او چې کوم خلک مغرب طرف ته پراته دي نو هغوی نه خانه کعبه په نرخاته ده نو هغوی مخ نرخاته ته کوي او چې کوم خلک د خانه کعبې نه په جنوب کې دی نو هغوی نه خانه کعبه په شمال ده نو هغوی خانه کعبې ته مخ کوي نو مخ شمال ته راځي او چې کوم خلک په شمال کې دی لکه د مدینې منورې او د شام خلک دی نه خانه کعبه په یمن ده په جنوب ده
نو هغې خانه کعبې ته مخ کوي نو مخې په جنوب راځي دا ټول خانه کعبې ته مخ کوي یو ګول دایره د څلور کنجه دنیا د مونځ په وخت کې جوړیږي چې کوم ځای کې د مونځ وخت شي نو مخې خانه کعبې ته کي د دې ټولو خلکو مخ خانه کعبې ته دا هغه کور دی او دا هغه کوټه ده چې د دې سره محبت او عقیدت د الله جل جلاله سره د محبت نښه ده ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دا بیت الله دا د الله جل شانه نښه ده چې دې ته مونږ ګورو نو زمونږ الله یادېږي لکه څنګه چې اذان د الله جل جلاله د دین نښه ده چې اذان مونږ وورو نو زمونږ زړه کې دغه راځي چې د جومات ته اذان وشو مستتللي جمع ته به خلک راځي دغسې په هغې ټولو کې محترم کور دی دا نو چې کله یې په زړه کې دغه اراده غلط او دا نیت لرې کو نو دی به ټیکېدو شروع شو نو د د خانه کعبې سره عقیدت پیدا شو محبت پیدا شو چې دا خو عجیبه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې دغه ابرهه د خانه کعبې د ماتېدو اراده وکړه نو الله جل شانه هلاک کړو او چې چا دغسې اراده کړې نو هغه ډېر په ذلت سره هلاک شوی د خانه کعبې د ورانولو خو یې لا پرېږده چې خانه کعبې ته د معمولي نقصان رسولو او هغې ته یې په سپک نظر کتلی دي نو هغه الله جل جلاله ذلیله کړی دی په تاریخ په کتابونو کې مختلف واقعات راځي د افغانستان نه یو پارسي تللی او ځان سره یې ګروس پټ وړی هغه حجر اسود مات کړی و ډېر د ذلت په مرګ باندې مړ شو بحرین او قطر افتر جرامقه یو قوم یادېږي هغوی خانه کعبې ته راغلي و د خانه کعبې نه حجر اسود وړی الله جل شانه په ذلت سره بیا شکست ورکړو یو رسو ورځې دبدبه یې وه بیا وروسته هلاک شو خو دا یاد ساتئ چې د مسلمان په دې کې ازمیښت دی خانه کعبې ته چې کله څوک په سپک نظر سره ګوري نو د مسلمان امتحان دی چې دا مسلمان څه کوي چې کله مسلمان وي نو بیا الله جل شانه مسلمانانو ته دا خلک پرېږدي چې دی به ورسره څه کوي او چې کله مسلمان نو لکه عبدالمطلب صاحب په وخت کې ابرهه واقع تاسو واورېده چې مسلمان نو الله پاک یې په خپله حفاظت کړی او بیا چې کوم دیانو وړو مرغانو په ذریعه هغه د اتیانو لښکر الله پاک هلاک کړو او چې کله الله جل شانه دا خانه کعبه دا د ټولې دنیا جړله د مونډ دی او چې د ونې مونډ مضبوطي نو په هغې باندې خاښونه او څانګې لګي دا دنیا به آباده وي او چې کله د دنیا ورانېدل الله جل شانه غواړي نو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو تور حبشي ذو السویقتین نری نری پنډۍ به وي نری پنډۍ تذکره په حدیث مبارک کې دې دپاره شوي ده چې سړی به دومره چې داسې موټي کې اوچت کې ویې غورځوي نو غورځېږي او د چا سره به د جنګ مقابله نشي کولی دومره به کمزوري په خپلو لاسو لیکن چې کله د الله حکم وشي نو دی به د خانه کعبې په دیوال وخیږي او یو کاڼې به راغورځوي او دته به څوک څه ویلی نشي ولې ځکه چې دغه وخت به الله جل شانه په دنیا باندې بیا قیامت راولي الله پاک دې مونږ د هغې نه مخکې راته معافي وکړي او دا ورځ دی الله جل شانه مونږ ته نه ښایي او چې کله مسلمانان وي او څوک نقصان رسوي نو بیا الله پاک مسلمانانو ته پرېښي چې دوی څه کوي په هغې کې د مسلمان امتحان دی نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې دا توبه حمیري د ده په زړه کې د خانه کعبې سره عقیدت پیدا شو دی بیا د دلته نه لاړو مدینې منورې ته چې یثرب نوم هلته چې کله لاړو نو ده سره چې کوم اهل کتاب علما د تورات هغوی ورته وویل چې صاحب موږ دلته پاتې کېږو وی چې ولې وی موږ ته داسې ښکارېږي چې نبي او آخر زمان کوم راځي نو دا د هغه د هجرت ځای دی کومې نښې نښانې چې په هغې کې دي هغه موږ ته په دې کلي کې په دې وطن کې ښکاري موږ دلته کې پاتې کېږو نو هغه کتاب لیکلی دی چې ده ورته وایي ټیک د زما له طرف نه اجازت دی خو د هغه خو وس طاقت رسېدو نو هغه کورونه جوړ کړل دې علماو ته کورونه یې جوړ کړل او بیا یو کور جوړ کو
وی چې دا د هغه نبي آخر الزمان دپاره جوړوم او په دې کې چې څوک پاتې کېږي نو دا کور به هغه ته حواله کوي او بیا یو ختم پرېښو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې نو دا هغه کور و چې په کوم کې ابو ایوب انصاري رضی الله عنه پاتې کېدو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کړی دی نو لومبۍ ورځې شپې د قبا نه پس په دې کور کې تیرې کړي او چې کله هغه خط چې چا ته توبه حمیري ورکړی او نسل در نسل را روانو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راورسېدو نو د هغې سړي د وینا نه مخکې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې دا زما د ورور د توبه خط ته راوړی دی وی چې یو نو هغه خط یې ورکړو هغې کې لیکلي وو که چېرې زه ته عمومم او زه حیات یم ژوندی یم او ته الله پیغمبر جوړ کړې نو زما د به په تا ایمان راوړم او کني د هغې نه مخکې زما ایمان قبول کړه عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت نه مخکې د دنیا دا حالت مغرب طرف ته په نرخاته باندې د خانه کعبې نه ایران دی او دا لوی ملک دا صرف ایران نه دی دا مونږ چې کوم ځای ناست وو دا هم په فارس کې راتلو او د دې سره متصل د هندوستان د هندوانو حکومت لګېدلی و نو دا ټول فارس و دا لوی علاقه تر هغه شمالي ایران کې چې څومره ملکونه دي عراق دا ټول دا په دې فارس کې راتلل او دا مجوس و آتش پرست د دوی مذهب چې کوم دی نو سو باطل مذهب اور ته سجدې کول دی به اور ته سجدې کولې ټوله دنیا په کفر کې ډوبه وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزاتو کې د ټولو نه عظیم او غټه معجزه هغه دا ده چې دا دومره دنیا چې په تیرو کې او په کفر کې ډوبه پرته وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تحریک سره د هغې د نبوت سره د هغې د خواریو سره چې امت سره یې کومې کړي دي هغې سره دا د تیارو نه راووته یخرجونهم من الظلمات الى النور الله جل جلاله دی د تیارو نه نور ته راوباسي دا خلک رڼا ته راغله تاسو ګورئ زمونږ په دې وطن کې الحمدلله اسلام دی او څومره اطراف چې ما یاد کړل خانه کعبې نه ګیر شاکر دا ټول اسلام دی او د دنیا په څو تقریبا څه کم شپېته ملکونه دي چې په هغې ټولو کې اسلامي حکومت دی الله جل شانه دې مونږ حقیقي معنو کې مسلمانان جوړ کړي دې حالاتو کې او په داسې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی د ولادت په وخت کې مور بیبي خوب ویني مور بیبي خوب ویني چې کوم ځای کې ولادت کېدو دا د ابو طالب صاحب کور خپل والد ماجد خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو دای د نیکه کور او بیا دغه وخت کې د تر په قبضه کې ابو طالب صاحب او نیکي ژوندی و دې کور کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی مور بیبي ولیدل چې دا ټول کور روښانه شو او په هغې نور کې او رڼا کې د سحر د سبا راختو په وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی د سبا راختو په وخت کې تیاری په دغه تیاره کې هغه رڼا دومره وبرېښنا چې په هغې کې ما د شام محلات ولیدل او بصرا دا په شام کې اولنی ښار دی چې سړی په هغه زمانه کې به د مکې مکرمې نه تلو او د شام حدودو ته به دننه شو نو لومړی ښار به راتلو بصرا نن سبا دغه د بصرا علاقه په سعودي عربستان کې ده د دې محلات ما ولیدل مور بیبي وی او په خوب کې ورته ویلی شوي وو چې کله دا بچی پیدا شي نو د ده نوم به محمد کېدی صلی الله علیه وسلم عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه راوي دی چې دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بیبي آمینې سره زما مور وه د هغې نوم دی فاطمه بنت عبدالله د دې زنانه دا وی چې څه وخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک کېدو نو د ولادت په وخت کې د کور ټول د نور نه ډک شو دا د هغې بیانم دی د نور نه ډک شو او د اسمان ستوري ښکته راتلل وی ما وی چې دا ستوري په ما ټول راپروزي دا
هغې په خپلو سترګو دا واقع ولیده. د اسمان د ستورو د راپرېوتو نه مراد هغه دا و چې دې ځای ته به نور راشي د ایمان رڼا، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال په منزله د انور دی، او صحابه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منزله د ستوري دي. یو ستوری دا په دنیا کې بیا خور شوی دی، او دا دین رسول تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابه کرام چین ته هم تللی دي، کتابونه لیکلي دي، دې علاقو ته هم راغلي دي. زمونږ په دې پېښور علاقه باندې سنان ابن سلمه ابن المحبق رضی الله عنه د تاریخ کتابونه هم لیکلي دي، او عوام هم دغسې وایي، او په تواتر طبقه سره ثابته ده چې دا د صحابي کبر دی، اصحاب بابا کې چې کوم یادېږي، دا په جنګونو کې تللي دي، په غزواتو کې دین هم رسولی دی، او د هغه ځای د کافرو سره جنګېدلي دي، د الله په لار کې شهیدان شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې عموما د جمعې په خطبه کې ویل کېږي اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جن کے پیچھے تم چلو گے تم راہ راست پاؤ گے. زما صحابه د ستورو په شان دي چې په چا پسې روان شي نو سمه لار به مومي. د ستورو خلکو ته د خپل علاقې خلکو ته پته یې نن سبا خو د ستورو رواج کم شو، مخکې به د ستورو په رڼا سره د شپې خلک تل په سفر وباندې، او د شپې توره تیاره کې د ورځې به په انور باندې لار معلوموله، او د شپې به په ستورو باندې لار معلوموله چې دا ستوری زما نه ښي طرف ته دی که ګس طرف ته دی، چې شاته شي نو بیا کوم طرف باندې زه روان یم، چې زما نه وړاندې نو بیا به کوم طرف روان یم. نو د شپې په توره تیاره کې به د ستوري په رڼا باندې مزل کو. او نن سبا د دنیا سمندري جهازونه او هوایي جهازونه ټول نظام هم د ستورو په ذریعه چلیږي. قطب نما چې جوړه ده دا د ستوري په سمت باندې جوړه ده، قطبي ستوری. او د ټولې دنیا جهازونه چې څومره دار و مدار دی، تجارتي یا سورلۍ وړي راړي، دا ټول د قطب نما په ذریعه چلیږي. او دا قطب نما د قطب ستوری دی په هغه طرف باندې جوړ شوي دی. نو اوس هم نظام په ستورو دی، خو بل واسطه، او هغه زمانه کې بلا واسطه به ستورو ته کتل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خطبې په جمعه کې هم تاسو اورئ، د جمعې خطبه کې هغه کې ویلی کېږي اصحابي کالنجوم بأیہم اقتدیتم اهتدیتم، زما صحابه د ستورو غوندې چې تاسو د چا اتباع وکئ نو د هغوی ستاسو به سمه لار مومئ. حضرت عائشہ رضی الله عنها ام المؤمنین فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت په موقع دغه وخت کې خدا ونه خو ډېر وروسته پیدا شوي ده، خو دا حدیث روایت دا کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت چې په کومه شپه کېدو، دا یاد ساتئ دا تاریخ د ربیع الاول میاشت وه، او د انګلیش په لحاظ سره د اپریل میاشت وه، او 570 عیسوي وه، د عیسی علیه السلام په زمانه 570 کاله تیر شي، او د اپریل میاشت وه، او دغسې اسلامي میاشتو کې د ربیع الاول میاشت وه، او دوه قوله دي، او اکثر جمهور محدثین او سیرت نگار او د سیرت کتابونو والا وایي چې دا اتم د ربیع الاول تاریخ 12 نه، دویم قول د 12 دی، خو اکثر محققین او محدثین او اصحاب السیر وایي چې اتم د ربیع الاول دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت ورځ او وخت د سبا راختو. نو دغه وخت کې ام المؤمنین فرمایي چې یهودیو په مکه مکرمه کې سوداګرو سودا به راړه، هغه به خرڅوله، هغه د خپل تورات او د علماو نه د اندازې لګولې وي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت. نو دی یهودي وایي چې سحر شو نو دی اوتر د قریشو څخه رالو، هغوی ته وایي چې نن خو څوک ماشوم نه دی پیدا شوی، هغوی ورته وایي چې موږ ته خو پته نشته، وایي چې تاسو وګورئ ما ته خو داسې ښکارېږي چې نن نبی و آخر الزمان پیدا شوی، دا شپه داسې ده او دا علامات داسې. هغوی چې لوند وکړو نو د عبدالمطلب صاحب کره د نیکه نوم یې عبدالمطلب صاحب دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت شوی، نو ده ته چا ووایي چې دغسې ماشوم پیدا شوی.
وی تاسو وګورئ د هغه د دوو اوږو ترمنځه د پیغمبرۍ مهر دی، مهر نبوت، او هغه به 2 شپې د خپلې مور خوا نه اخلي، ځکه چې یو جني پیری چې کوم دی نو د هغې په خوله باندې ګوته ایښي د لاس، او د هغه د اوږو ترمنځ مهر نبوت دی، او د 2 شپو نه پس به خوا اخلي. بیا ده ورته ووایي چې تاسو ما لغونې بوځئ، ما به بوځئ چې زه دا ماشوم ووینم. وایي چې نو دغه یهودي تاجر یې بوتلو چې څنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو، نو لیدو سره دی بې هوشه شو، او چې په هوش کې رالو نو ویې چې بني اسرائیلو نه پیغمبري ووته، بني اسماعیلو ته راله. تر اوسه پورې به انبیا راتلل په بني اسرائیلو کې. رستی پیغمبر چې په بني اسرائیلو کې راغلی دی، بني اسرائیلو کې راغلی دی یعقوب علیه السلام او اسحاق علیه السلام په اولاد کې، هغه حضرت عیسی علیه السلام دی. او په بني اسماعیلو کې ځکه چې د ابراهیم علیه السلام 2 زامنو، یو اسحاق علیه السلام او یو اسماعیل علیه السلام، د انبیاء بني اسرائیلو سلسله ټوله دا د اسحاق علیه السلام بچی دی، یعقوب علیه السلام د هغه په ذریت کې ده. او بني اسماعیلو کې صرف او صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شوی، او دغه یو پیغمبر دی، بل بیا نشته. اسماعیل علیه السلام په خپله پیغمبر. نوې د بني اسرائیلو نه سلسله د نبوت منتقل شو بنو اسماعیلو ته، چې وی کتو چې هغه مهر د نبوت هم شته، د دواړو ولو ترمنځ نښې نښانې پکې وي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې د پیدایش سره زما ستر چا نه دی لیدلی، الله جل شأنه داسې پیدا کړو. مور بیبي وی بیبي آمینه چې کله ماشوم پیدا کیږي هغه سره آلایش وي، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پیدا کېدو نو نظیف پاک او صاف صفا سوتره. او روایت کې راځي چې مختون ختنه شوی، چې سنت شوی، داسې پیدا شوی. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما ستر چا نه دی لیدلی، ځکه چې د سنت په وخت کې د پردې ضرورت بیخیږي، نو داسې نه دی شي. دویم قول د ختنې شته، لیکن قول مرجوح دی، راجح دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مختون الله جل جلاله پیدا کړو د مخکې نه، دې څیزونو د ضرورت نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب سے په کور کې الله جل جلاله پیدا کو، او عبد المطلب سے د خانه کعبه کې چې اطلاع ورته لاړه چې نوسی دی پیدا شو، ځکه چې پلار خو یې ونه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدایشي یتیم دی. نو عبد المطلب صاحب چې رالو نو هغه د هغه نه مخکې خوب لیدلی و، نوم د دې ماشوم چې کېږي. عبد المطلب صاحب چې رالو نو چې څنګه یې وکتو واغېښتو، نو خانه کعبې ته یې بوتلو دننه، او دعاګانې یې د الله نه وغوښتې. د کفر و شرک تیارې وې، خو تاسو ته مخکې راغلي چې عبدالمطلب صاحب ډېر کړه هغه سم، بعضې وایي په ملت ابراهیمي باندې دا مشران. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوستو، چې راوستو نو په پیغمبر علیه السلام باندې نوم کې خو محمد صلی الله علیه وسلم. یو یې مور بیبي نوم لیدلی او یې خوب لیدلی، او یو یې د نیکه عبدالمطلب صاحب خوب لیدلی. عبدالمطلب صاحب خوب ویني چې زما د شانه یو زنځیر ووتو، او د دې زنځیر یو سر آسمان ته لاړو، او بل سر د دې زنځیر هغه ځمکه ته ښخ شو، او یو سر شمال مشرق ته لاړو، او بل سر مغرب ته لاړو. نو دا زنځیر په ټوله دنیا داسې خور شو، آسمانه پورې ځمکې. او د هغې نه پس دغه زنځیر بیا بدل شو په یو ونه کې، ونه ته جوړه شوه، او هغه ونه داسې ده چې د هغې دا ټول اسمان او ځمکې ترمنځ دا ټوله علاقه او ټوله دنیا ډکه کړې ده، او د هغې په هر یو پاڼه کې یو نور دی، او هغه نور داسې دی د هر یوې پاڼې چې د نور د برېښنا نه او رڼا نه هغه نور تیز دی. بیا چې کله دا خوب یې ولیدو پاسېدو، نو دا خوب یې په معبرینو باندې بیان کو چې ما ته د خوب تعبیر وښیي. نو معبر ورته ووایي، او عموماً به د خوب تعبیر بیانونکي اهل کتاب
چې چا سره به د تورات علم و هغوی ورته ووایي چې دا بچی داستان وسی چې کوم پیدا شوی دی د ده به یو شان وي او د په اسمان او په ځمکه کې تعریف کیږي او الله جل شانه به ده ته یو عجیبه حالت ورکوي د ده به یو عجیبه کیفیت او شان وي چې دا نوم یې کېښو نو ده په زړه کې دا راغله چې زه په ده باندې محمد نوم کېدم نو محمد نوم پې باندې کېښو عبدالمطلب صاحب بعضې روایاتو کې راځي چې مور بیبي باندې نوم احمد ایښی و هغې د احمد په باره کې خوب لیدلی او عبدالمطلب صاحب پې نوم محمد کېښو دا دواړه نومونه دا په قرآن پاک کې شته قرآن کریم کې الله پاک فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول له محمد رسول الله دا قرآن پاک کی محمد دا الله رسول له عیسی علیہ السلام په خپل بیاناتو کې وایي چې الله پاک داغه قول حکایت کړی دی په خپل کلام کې ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد یأتی من بعد اسمه احمد او زه ای خلکو تاسو ته زیری در کوم د هغه پیغمبر چې زمانه پس به راځي او د هغه نوم به احمد وي نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد نوم او احمد نوم دا دواړه په قرآن پاک کې شته او دا دواړه په باندې کې خدای شي عبدالمطلب صاحب په اوم ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقیقه وکړه تاسو ګورئ دا هر څه د دین اسلام مطابق کی پیشگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت په وخت کې پیغمبري لا نشته پیغمبري خو په څلوېښتو کالو کې ملاوي نوم ورته محمد کی دي څومره ښکلی نوم دا د باب اسم تفعیل باب تفعیل نه صیغه د اسم مفعول له محمد هغه ذات چې د هغه تعریف او حمد په کثرت سره کیږي احمد هم د حمد نه دی او محمد هم د حمد نه دی محمد صيغه د اسم مفعول له او احمد صيغه د صفت مشبه ده او محمد معنی چې داغه تعریف په کثرت سره کی نو د الله جل جلاله پسې چې په مخلوق کې څومره تعریف زمونږ د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیږي د بل چا دومره نه په اذان کې په اقامت کې په مس کې تاسو ګورئ هر مس کې مونږ درود شریف وایو او وای چې درود شریف ویل په هر مجلس کې دا فرض دی په هر مجلس کې کوم مجلس کې یعنی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک راشي تذکره راشي او اسی ویل دا باعث د خیر او برکت دی هغه مجلس نیمګړی دوم بریدی چې پاغه کې نور ټوله خبرې وشوي او درود شریف پکې چاونه وي نو درود شریف ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بار د الله نه د رحمتونو د نزول دعا غوښتل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره تعریف کیږي دومره د بل چانه په اسمانونو کې په ځمکو کې او احمد نوم معنا دا صيغه د صفت مشبه ده او دا د فاعل په معنا مرضی اسم فاعل او د اسم مفعول په معنا مرضی د اسم فاعل په معنا چې راشي نو معنا پدې کې مبالغه ده معنی دا ده په کثرت سره تعریف کوونکې څومره تعریف چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله کړی دی او کوي به دومره بل څوک نه یو داسې ځای دی چې په هغې کې به تعریف صرف او صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي بل څوک به نشي کولی هغې ته مقام محمود وي مقام محمود او دا به د قیامت نه پس وي چې کله دوباره خلق پاسی او حساب کتاب لانی شروع شوه او هر یو کس په خپل خولو کې ډوب وي نو هر یو به دومره په تکلیف او عذاب کې مبتلای چې پیغمبرانو پسې به منډې وي آدم علیه السلام او نوح علیه السلام او ټول انبیا چې موږ دپاره د الله نه سفارش وکړي چې الله پاک موږ سره حساب شروع کړي نو هر یو پیغمبر به معذرت کوي وي به چې الله پاک زمونږ رب نن ډېر غصه دی او زما وس طاقت د سفارش نشته او بل لاندې پیغمبر ته به راستي بیا به ټول په آخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراشي نو صرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایي چې او زه ستاسو سفارش کوم نو بیا به یو ځای ته لاړ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي
چې زه به هلته لاړ شم او الله پاک ته به په سجده پروزم او الله پاک به په ما باندې د خپل تعریف او داسې کلمات نازل کړي چې هغه به د دې نه مخکې چا نه ویلي، داسې تعریفي کلمات. او زه به په سجده پروزم او د الله پاک حمد به بیانوم. بیا به الله پاک ما ته فرمایي چې ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، خپل سر اوچت کا او چې څه غواړې چې درکو، او چې د چا باره کې سفارش کول غواړې چې سفارش دې ومنو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ټولو خلکو سفارش وکړي. دا صرف او صرف محمد رسول الله ته دغه ځای حاصل مقام محمود. او په تېرو کتابونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځکه دې ته اشاره کوي. ما ستاسو په مخ کې په ابتدا خطبه کې ولستو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور یہ فخر و مباحات کے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ میرا منصب یہی ہے کہ میں یہ بات تم لوگوں کو بتلا دوں. وہ بیدی لواء الحمد ولا فخر، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. زما پلاس کے بعد حمد او د الله پاک د ثنا جھنډای او ولا فخر، دا د فخر په تور نه ویم، خو چونکې د الله پیغمبر دی او د الله پیغمبر به هر یو خبره چې کوم به الله وایي هغه خلکو ته کوي، نو ځکه یې کوي. تواضع به کې دومره وه چې دا فرض منصبي چې دا خبره خلکو ته ورسو، خو دې ټایم کې وایي چې ولا فخر، د فخر په تورې ګورې نه ویم. بعضې سړی د خپل خاندان، د خپل قام، قبیلې، د خپل ځان، د خپل کور تعریف بیانوي د تکبر په خیال باندې، د فخر په خیال باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نفي کوي. په تېرو کتابونو کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تذکرې نه علاوه د امت او د صحابو تذکره ده، نو د هغې تذکره راځي چې د هغه قوم او د هغه امت به څوک الحمادون. حمادون بیدام د حمد نه دی چې هغوی په کثرت سره د الله حمد وایي. څومره حمد چې دا امت د الله جل شأنه تاریخ بیانوي، دومره بل یو امت نه. د قرآن کریم تلاوت په کثرت سره دا امت کې د قرآن پاک تلاوت روزانه کوي. دا د الله جل شأنه کلام او خبرې دا تکرارول دي، په دې کې ډېر لوی اجر دی، ډېر لوی اجر دی. نو دا د الله جل شأنه حمد دی. زمونږ چې مس شروع کېږي سبحانک اللهم وبحمدک، د الله حمد شروع کېږي ثنا. زمونږ چې قرات شروع کېږي نو الحمدلله رب العالمین، ټول ثنا او تعریف دا الله جل شأنه لره دی. او چې کله مونږ خوراک وکړو نو وایو الحمدلله، چې کله څښاک وکړو نو وایو چې الحمدلله، او چې کله مونږ د مجلس نه پاسو سبحانک اللهم وبحمدک استغفرک لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. نو حمد الله جل شأنه په هر ځای کې حمد. چې کله مونږ واعظ او نصیحت ختم کړو نو د الله حمد بیانېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دا امت د دې خصوصیت د الله جل شأنه حمد او تعریف بیانول. څومره چې په کثرت سره دا امت بیانوي نو دومره مخکې چا نه دی بیان کړی. نو زما عزتمندو ته چې د خپل رب څومره تعریف بیانوي، په دې کې راځي، په دې فرست کې راځي، په دې لړۍ کې ستا نوم شاملېږي. او که چېرې ته د الله جل جلاله حمد او تعریف نه بیانې نو ته د هغې نه محرومه کېږې. واخر دعوانا